دا زه منم چې انسان کمزوری دی، ګناه ده انسان نه ګناه هم کېږي، دا منم، خو دا منم چې انسان د ګناه وکړه توبه دې وباسي، الله ته د رجوع کړي، الله به یې معاف کړي. الله تعالی معاف کوونکی ذات دی. الله د خپل بنده سره ډېره مینه کوي، د 70 میندو نه سوا مینه کوي. په دې وجه فرمایي ندامت के दो आंसू, ندامत के 2 आंसू बड़े बड़े गुनाहों को बहा कर ले जाते हैं. پوه شو کنه د دوه کې د سترګو نو بیاوه ګناه خو تا کړی ده کنه، په خپل ځان دې ظلم کړی. قرآن کې الله فرمایي چې تا په ځان ظلم کړی دی، راشه ما طرف ته رجوع کا، زه دې معاف کوم، زه دې معاف کوم، ته ما ته رجوع کا. نو ګوره کوشش پکار دی الله ته سر په سجود شه او د سترګو نه دوه کې وبیاوه الله تعالی که غونتې زاري وکړه ربه زه ستانه معافي غواړم، رزق مې تنګ دی ربه رزق کې راله وسعت واچوه، ربه د عزت کمی د عزت راته راکه، ربه د 5 وختو لمونځو پابندي راته رانصیب که، ای رب ذوالجلاله د مشرانو ادب راته وښیه، په کشرانو باندې راته شفقت رانصیب که، ای ربه انسانیت راته راکه، انسانیت راکې پیدا که، ای ربه احساس راکې پیدا که. دا دعا وکړه الله ته وجاړه، ما چې څه کړي زه د هغې معافي غواړم ربه، ما چې دا ماضي کې چې مې څه کړي دي زه په هغې باندې ندامت کوم، ما معاف کړ رب ذوالجلاله. کو ته الله معاف نه کړې بیا ما ته ووایه. الله قرآن کې بار بار فرمایي او حدیث روایت د دې نه ډک دی، قرآن د دې نه ډک دی، وي ته رجوع که الله وایي معافي وغواړه بس زه دې معاف کومه. ندامت के 2 आंसू बड़े बड़े गुनाहों को बहा कर ले जाती है. تا څونه ګناهونه کړي یا به ټول بدل الله معاف کړي وورېږي. په دې وجه کو چېرې ته حدیث کې چې راځي که نه چې دا پلانکې دعا چې ووي نو ګناهونه به الله معاف کړي، او که د سمندر د زګ برابر ولي نه نو ګوره د دې نه مراد واړه ګناهونه دي، غټ ګناهونه بغیر د توبې او بغیر د ندامت نه چې دی هغه الله نه معاف کوي. ندامت اختیار کړي، الله ته وجاړې، بس رب ذوالجلاله معافي غواړم.